رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الصافات آية نمبر 75. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اور یقیناً نادانا پکار اکو منگتا آواز اکو منگتا نوح علیہ السلام فلنعما پس منگ ډیر ډیر بہترین المجیبون جواب ورکول والیو ونجیناه او منگ نجات ورکو آغتا و اهله او داغا اهلتا من الکرب العظیم د ډیر لوی پریشانینا. الکرب stress, fear, sadness ډیر سخت خفگان، عظیم او ډیر لوی خفگان، داغینا ورته مونږ نجات ورکو. وجعلنا او مونږ جوړ کړو ذریته داغه اولاد، داغه ذریه، داغه جنریشنز هم الباقین صرف اغوی الباقین باقی پاتې کیدونکي. وترکنا او مونږ پرې خودل علیه پاغوی باندې، یعنی داغوی یو خط تعریف مونږ پرې خودو فل آخرین د راتلونکو خلکو باندې، د بعد کې د راتلونکو خلکو باندې. سلامون سلام دی علی نوح په نوح علیہ السلام فل عالمین په ټولو جهانو کې. انا بیشک کذالک دغسی نجزل محسنین مونږ بدله ورکو نیکی کول والتا. انه بیشک اغا من عبادنا المؤمنین زمونږ د مؤمن بندگانو نه شاملو. ثم بیا اغرقنا مونږ غرق کړل، مونږ تباه کړل الاخرین اغا نور چې کم شرک کړو اغا ټول الله ختم کړل. د دې نه پس ابراهیم علیہ السلام ذکر دی. اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کې فی الحال لپاره دا آیتونه دي. It's a beautiful start towards the ruku. Beautiful start. Allah says وَلَقَدْ البتہ تحقیق نادانا آواز کو دعا اکڑا. ندا آواز توی پکار کو نوح علیہ السلام مونږ ته نوح علیہ السلام دعا وکړه. فلنعما نو پس مونږ ډیر فا is like एकदम no time is time پکې نه like immediate response. فلنعما پس مونږ एकदम پس مونږ ډیر خیو المجیبون جواب ورکولو کې. The irony of this statement په دې statement کې تاسو سوچ کوئ چې د نوح علیہ السلام دعا الله تعالی فوراً accept کړه. مجیبون comes from the word اجابه and اجابه بالعربیه مطلب فوراً response, immediate response. بٹ مونږ ته پته لګي چې نوح علیہ السلام خو 950 years 950 سال دعوا کړې وه، خو الله وی چې ما ول एकदम دعا اورېدلې وه او ما ول جواب هم ورکړی و. خو نوح علیہ السلام بیا 950 years دعوا کړې وه. د دې دا مطلب نه دی چې الله تعالی د هغه دعا 950 سال پس واورېده، نه، بلکې د الله تعالی دعا اوریدو اور هغه له جواب زمونږ دعا له جواب راکول د الله خپل یو ټایمینګ زی. کم ټایم مونږ ته ښه ښکاري هغه د الله په نس کې د هغې کې خیر نه وي. الله زمونږ سوچ مطابق مونږ ته نه عطا کوي. زمونږ سوچ ډېر امیچور دی، مونږ ډېر جلدباز یو، ډېر هیبتناک یو، زمونږ هغسې سوچ نه دی. د الله جواب د الله ریسپانس چې کوم راځي نو هغه زمونږ دپاره بیسټ وي، هغې کې زمونږ دپاره خیر وي. بیدک الخیر د الله په لاس کې خیر، د الله په هرې فیصله کې خیر دی. په کم ټایم کې راځي اور کم قسم ریسپانس، کم قسم جواب د الله نه راځي، دا د الله په وزډم کې دی او دی باندې الله ښه پوهېږي. نو ایون دو نوح علیہ السلام دعا وکړه اور الله وله فوراً جواب ورکو، خو هغه جواب په هسټري کې 950 years پس هغې جواب نوح علیہ السلام ته ملاو شوی، یعنی د نوح علیہ السلام دعا قبوله شوی ور هغه دعا د څه په شکل کې و؟ د نجات په شکل کې. ونجیناه مونږ نجات ورکو نوح علیہ السلام ته و اهله و د هغه اهل ته من الکرب العظیم د ډېر لوی پریشانۍ، د ډېر لوی سټرس، د ډېر لوی فیر نه. الکرب یو یری تم ویلی کېږي چې فل ټایم بنده یو پانیک یو یری کېږي. نو دعا is very powerful. خلک وی دا وظیفه راته وښایه، هغه وظیفه وښایه، do this and do that، دومره ځله دا وایي. ټوله کې چې کوم پاورفل شی دی نو هغه دعا دی. It's very very powerful. او بیا د ټایمینګز of دعا یو چې کوم دی تهجد ټایم دعا. Allah says in the Quran چې زه دعا any time اورم any time، بٹ یو نیم داسې ټایم چې کوم کې هغه دعا بونس کې شي، هغه بس ډېره زیاته اویلیبل شي، د هغې هغه
د هغې ته ریسپانس راتل بس صرف د الله کن دی په هغې باندې. اینډ هغه ټایمونه څه دي د تهجد د وخت دعا. نن سبا رمضان دی نو د افطار وخت دعا. بی ویری مایندفل اف دس. افطاري ټایم تاسو نه ضایع نشي. مخکې نه ټیبل سیټ کوئ، مخکې نه هر څه لګوئ، بټ افطاري په ټایم کې چې تاسو څه وغوښتل هغه الله ډیفینیټلی اوري. ډیفینیټلی اټس جسټ د کن اف الله، کن فیکون. نو د دعاګانو ټایمونه یي. اینډ بیا دعا د زړه نه وشي، د خلوص نه وشي. بیا په دعا کې رکاوټ نه وي. د دعا کې رکاوټ زمونږ څه دی؟ ګناهونه. چې یو سایډ ته دعا وشي بل سایډ ته ګناه وشي. نو چې زمونږ داسې اعمالو کې داسې څه نه وي چې کم زمونږ دعا کې بیریر جوړ کړي. نو بل حرام خوړل او حرام سکل دا هم په دعا کې یو بیریر دی. یا د یو حرام کار کې ځان مبتلا کول، یو حرام کارونه کول چې کم فربیډن دي، میجر سینس الکبائر کې مبتلا کېدل. دا ټول په دعا کې رکاوټونه دي. که داسې څه نه وي، یو انسان په کبیره ګناه کې نه دی، هغه په حرام خوراک د هغه نه دی، حرام جامه د هغه نه ده، هغه ګناهونه نه کوي، مطلب داسې څه ښکاره ګناه کې نه دی. نور خو انسان ډېر ضعیف دی، ډېر کمزوری دی، بار بار هغه نه ګناه کوي، خو بار بار هغه معافي هم غواړي. نو د هغه دعا ډیفینیټلی قبلیږي. هغې کې څه شک او شبه نشته چې هغه به الله نه قبلوي. نو دا ټایمنګز نوٹ کوي. افطاری ټایم دعا قبلیږي، تهجد په ټایم کې دعا قبلیږي. قرآن ویلو نه پس چې انسان کومه دعا وغواړي هغه الله قبلوي. دیز آر سم پریشیس مومنټس چې دا مزایې کوي. نور د هر مونځ نه پس په مونځ کې دعا کوي، په مونځ کې دعا کوي. سو ونجیناه، موږ نجات ورکو. الله سیز ما فوراً جواب ورکو او ما نجات ورکو. و اهله او داغه اهل ته من الکرب العظیم د ډېر لوی پریشانۍ نه. وجعلنا موږ جوړ کو ذریته داغه اولاد هم الام اغوی الباقین کم باقی پاتې شو. یعنی ټول نسل چې نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې څومره خلک آن بورډ وو او هغوی د سمندر نه هغه عذاب نه بچ شوي وو. هغوی بیا بعد کې یو څو وخت پس هغې کې هم ډېر خلک ختم شوي وو، هغوی فوت شوي وو. چې کوم جنریشن مخکې بړاو شوی دی نو هغه د نوح علیه السلام د زامنو نه شوی دی. او یو زوی د نوح علیه السلام خو په عذاب کې پاتې شوی و. 3 زامن د نوح علیه السلام سره هی وو، سام، حام او یاسف. نو د هیومانیټي سٹارټډ آل اوور اگین. نسل د انسان شروعات دوباره وشو او هغه د نوح علیه السلام د 3 سنز نه، سام، حام and یاسف. ابراهیم علیه السلام د سام نه دی او عاد and سمود دا هم د سام د نسل نه دی. نو د ابراهیم علیه السلام نسل باقی پاتې شو، نور ټول ختم شو. نو دا this was the privilege چې کوم الله یو آنر و چې کوم الله نوح علیه السلام ته ورکو. چې وجعلنا موږ جوړ کړ ذریته هم داغه د اولاد هم اغوی هی الباقین باقی پاتې کیدونکي، نور ټول ختم شو. وترکنا موږ پرېښودل علیه په هغوی باندې، یعنی د نوح علیه السلام باندې، د نوح علیه السلام په جنریشن باندې، فی الآخرین راتلونکي خلکو کې موږ هغوی یاد پاتې کړل. د ورځ د آخرت پورې د نوح علیه السلام ذکر چې کوم دی هغه تعریف سره کیږي. نوح علیه السلام نه پس څومره خلک راغلي، څومره جنریشنز راغلي. نوح علیه السلام د هسټري په ډېر شروع کې تیر شوی دی اینډ د هغه ذکر اوسه پورې ویلی کیږي. د هغه د زامنو نومونه موږ ته شته پته. نور هغه وخت کې چې کوم خلک وو نو هغه څوک پیژني؟ نو. د هغوی نومونه موږ ته شته پته؟ نو. بل نوح علیه السلام د هغه فیملی، د هغه زامن، هغه ټول موږ پیژنو. نو دا هغه وترکنا موږ شاته پرېښودل. د نوح علیه السلام یاد موږ د ورځ د آخرت پورې باقي وساتو. وترکنا موږ پرېښودل علیه یو ښه تعریف فی الآخرین د راتلونکو خلکو باندې. سلامن سلام دی، سلامتی دی، علی نوح په نوح باندې، فی العالمین په ټولو جهانو کې. very special, very chosen person. نوح علیه السلام ډېر chosen او ډېر special و چې الله تعالی هغه ته په دنیا کې سلام وایي. یو سلام موږ د دې نه مخکې سوره یاسین کې ویلو، سلام قولا من رب الرحیم. په جنتیانو باندې به کېږي. بټ څه خلک په دنیا کې چې الله هغوی ته په دنیا هم سلام وایي. and that was نوح علیه السلام. چې نوح ته الله سي سلام، سلامن علی نوح فی العالمین. also سلامن دا meaning دی because سلام comes from سلامتی، او سلامتی مطلب دی پیس. نو نوح علیه السلام ته په د دومره عذاب کې هغه ته هم پیس ملاو شوی، هغه ته سلامتی ملاو شوی، هغه محفوظ و، د هغه پروټیکشن شوی و.
انا بشک کذالک دغسې نجزي المحسنین مونږ جزا ورکو، مونږ بدله ورکو احسان کولو والو ته، نیکی کولو والو ته. انه او بشک نوح علیہ السلام او من عبادنا المؤمنین، هغه عباد د الله بندو او مؤمن بندو د الله. May Allah makes us from those. الله دې مونږ د محسنین او د مؤمنین نه شامل کی. که مونږ د محسنین او د مؤمنین نه شامل شي نو د ورځ په آخرت باندې به مونږ د نوح علیه السلام په درجه کې یو. بیکاز نوح علیه السلام د محسنین او د مؤمنین نه و. ثم بیا اغرقنا مونږ غرق کړل الاخرین چې کم نور شاته کم نور خلکو. نوح علیه السلام سره په نیشن کې چا شرک کړو او چا بت پرستی کړې وه، د هغوی ټول نه الله تعالی نوح علیه السلام ته نجات ورکو، هغوی ټول هغه عذاب کې ختم شو. د دې نه پس د ابراهیم علیه السلام ذکر دی. انشاءالله we'll continue that tomorrow. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.